فخرزمان اور صائم ایوب د آسٹریلیا خلاف ونډے سیریز نه د انجری په وجه باندې بهر شو. صائم ایوب خو پرفارمنسز هم خراب دي، خو د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کله هم د پاکستان کرکټ ټیم غټ سیریز وي یا چرته میگا ایونت وي نو اکثر فخرزمان انجرډ وي، اکثر فخرزمان د انجری په وجه باندې بهر وي. خو کله کله د پاکستان کرکټ بورډ کلاډیان ډراپ کوي خو د انجری نوم ولا ور کوي. نو آیا اوس فخرزمان اور صائم ایوب پاکستان کرکټ بورډ ډراپ کړی دی د انجری نوم ور کوي که واقعي د فخرزمان اور د صائم ایوب انجری ده؟ خیر صائم ایوب خو تاسو د ویډیو سٹارټ کې مو وی چې د صائم ایوب خو پرفارمنس هم خراب دی، خو بل طرف ته فخرزمان د مخکې هم کوچ عاقب جاوید ویلو، ډایرکټر عاقب جاوید چې فخرزمان د انجری په وجه موږ سکواډ کې نو واغښتلې او هغه فخرزمان چې نېشنل ټي 20 کپ کې هغه ټولو نه ښه فیلډینګ کولو، ښه زبردست کیچونه نیول او فخرزمان دا بیان هم ورکړو بیا چې زه اوکې یم. نو بعضې ټایم پاکستان کرکټ بورډ چې کله یو کلاډي ډراپ کوي نو د انجری نوم ولا ورکي. نو اوس دې ځکه زه حیران یم چې فخرزمان واقعي انجری دی او که نه د هغه په پاکستان کرکټ بورډ سره سلانجي دی، پاکستان کرکټ بورډ مطلب ډراپ کوي. خیر فخرزمان چې کومه انجری یادوي نو هیمسترینګ انجری یادوي چې دا همیشه د فخرزمان راځي، اکثر فیلډینګ دوران هم هیمسترینګ اصل کې پتون کې رګ چې کوم وی کې چاو کړل شي، رګ یا راخ کړل شي یا مطلب انخلی رګ نو د هیمسترینګ ویل کېږي. د خپې چې کوم رګ وی پتون کې اکثر د محمد رضوان هم هیمسترینګ کېږي، خو هغه خو خیر ډیر خلک د اکټینګ نوم ورکوي. خو فخرزمان د هیمسترینګ انجری یادوي چې د هیمسترینګ انجری چې دومره سیریس انجری نه وي هغه په مساج باندې هم ټیک کېږي، مساج سره هم هغه ټیک کېږي او د خپې ایکسرسایز سره هم هغه ټیک کېږي. او پاکستان سره بیسټ مساجر هم شته دی، پاکستان سره بیسټ چې کوم فیزیو دی نو هغه ورسره هم شته. نو د فخرزمان انجری خو در وزد وکار دی، خو بیا هم که چېرې فخرزمان اوس د انجری په وجه باندې د دې سیریز نه ډراپ کوي پاکستان کرکټ بورډ نو زما خیال دا به فخرزمان سره یو قسم له زیاتې وي. بل صائم ایوب خبره که زه وکړم نو صائم ایوب خو الریډي پرفارمنس خراب دی. صائم ایوب په ځای باندې به اوس موقع چې کوم دی ما صداقت ته ورکړل کېږي. د صائم ایوب په ځای کې دی شي 80-90% دا چانسز دي چې ما صداقت ایز ا اوپنر ولوبول شي د پاکستان د ټیم د طرف نه د آسټریلیا خلاف په دې ون ډے سیریز کې. اور صائم ایوب ډراپ ته اوس چې کوم کیمپ اعلان شوی دی 28 کلاډیان کیمپ د پاره اعلان شوی چې پای کې هم د صائم ایوب نوم نو نه پکې فخرزمان او نه پکې صائم ایوب. نو الله دې وکړي چې د فخرزمان دا انجری ریکور شي، چونکه فخرزمان په ون ډے کې پرفارمنس شته دی، په ټي 20 کې هم پرفارمنس شته، دومره خراب پرفارمنس په ټي 20 کې نه دي، خو ون ډے ځان له یو سیپریټ فارمیټ دی د دې او د ټي 20 کرکټ کې د ځمکې اسمان فرق دی. ون ډے کې یو بیټسمین سره یو کلاډي سره یو وخت وي چې هغه ځان سیټ کې په کریس باندې کله شل بالونه هغه ډاټم کې نو هغه ځان سیټ کولی شي. لکه ټي 20 کې تا سره د ډاټ بال ریشو ډېره زیاته کمه وي، ډاټ بال چې څومره ته زیات پتا باندې ډاټ بالونه راځي دومره پتا پریشر راځي. ون ډے کې چېرې یو بیټسمین په کریس ودرېږي یو 10-20 بالونه هغه ډاټم کې په سٹارټ کې یا په میډل کې نو هغه بیا لاس کې خپل ډاټ بال ریکور کولی شي. نو ټي 20 ټیم چې کوم دغه بیټسمین له زیاتې موقع نه ورکوي، ون ډے کې بیټسمین ته موقع ملاویږي خپل سټرایک ریټ اکسلریټ کولو دپاره یا په کریس باندې سټے کولو دپاره بیټسمین سره ښه کافي وخت وي. نو فخرزمان چې کوم دی هغه د ټي 20 نه زیات بیسټ پلیئر چې کوم دی هغه د ون ډے دی. نو که چېرې د ون ډے نه اوس په بانه باندې بهر کوي نو یقینا چې فخرزمان سره به زیاتې وي.